زما خوږو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن چې موږ پر کومه خبر راغږو هغه ډېره اهمه ده چې هغه دی نفس. نفس و چېشته وایي او قرآن یې په کوم انداز کې رااخلي او زموږ په پښتو کې یې خلاصه څه ده. پر دې باندې که غور او فکر موږ وکړو نو موږ ته دا خبره اسانه سي چې قرآن موږ ته د دې نفس تقسیم په مختلفو مرحلو کې کړی. یوه ته وایي نفس اماره، دوم ته وایي نفس لوامه، و دریم ته وایي نفس مطمئنه. اول سړی داسې وي بیا دغه مرحلې له راشي نو بیا مطمئنه سي. اماره چې دا و د خدای و قانون ته د خدای و د رسول و سنت ته پکړ نیاو نه ورکوي، یعنې ودته د دین هر کار بوج او دروند کار راشي. او دغسې کوم دی نفس اماره چې کله ته راولیاړ سي دا نفس اماره دا په تا کې ځانونه سرکشي ته راولیاړ سي دا د خدای د کتاب پر کلي باندې د سنت و پر رسۍ وتړي. کتاب د کلای سي یعنې کتاب قرآن پر دغه مشبي باندې دا مشبي باندې ته وتړي خو پر رسۍ د سنت باندې د سنت پر رسۍ چې ته دلته وتړي نو دی به نفس لوامه سي. نفس لوامه ځینې جوړ سي دی به بیا دا فکرونه کوي پلان کې څورې وګټل، پلان کې څورې ترقي وکړه، پلان کې کوم ځای ته وختلو، پلان کې بنګلې جوړې کړې، زه خو دغسې پاته سوم او د دورې تعلیم وکړ، زه بې علمه پاته سوم او د دورې ګټه وکړم ګټه نه وکړه. نو دا خبرې بیا د ده زړه ته رالواږي. خو چې کله دی پر دغو خبرو هم صبر وکړي او دی د شریعت له دایرې څخه بهر نه وځي، په دغه دایره کې اندر راګرځي د چې د خدای حکم نه متاجي او د نبي طریقه نه متاجي، نو دی په دې کې ځای پابند کړي نو بیا دا یو داسې مرحلې له راورساږي. اخري بیا په مثال د پښتو پوهوم، دی داسې مرحلې له راورساږي چې بیا دی د ځان خیر په دین کې اندر ګڼي، د دین تر دایره بهر ځان ناکامه ګڼي. او چې کله دی په دایره کې ځننه وي دی ځان کامیاب بولي، کامیاب. ٹھیک شو. اوس چې کله دا نفس مطمئنه سي نو دی دا شکل اختیار کړي. دا به څنګه وي؟ اوس موږ په پښتو کې لږ یو مثال پېښ کړو. د نفس درې قسمه دي یا درې مرحلې: نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه. د دوه مثال که موږ داسې واخلو لکه د بیدیا، چکای، شکیروار او خوسی تسی تپېدونکی چکای چې یوه خواته هم د دغه معلومه نه وي نو خاوند یې هم نسي څارولی او نه یې کور ته راوستلی دی پر بیدیا عادت شوی وي. د ده مثال د نفس اماره دی. او که بیا څوک ورنږدې سي د نیولو د تړلو کوشش یې کوي، دی د شا په دوه اړو پښو ورته چک سي او د مخې دوه اړو پښې او شکیران ورته ورې وي وهي، دا نفس اماره دی. د شریعت د کتاب او د سنت چې کوم قانون ورته تږدي نو دا دا خو مړه د ملایانو کار دی، دا خو د تبلیغانو کار دی، دا د طالبانو کار دی، نو دی ورته چک سي. بیا که ملا کې هم دغه شی وي نو دا یې مړه د نیکانو د بزرګانو د صحابهو کار په موږ یې څه اړه ده، نو دی د شا په تلي ورته جک سي، پر شا په پښو جک سي او پر شکیرانو یو. که بیا خاوند یې په څه خواره وي ایساره کې په دا مشبي یې وتړي، پر مشبي سي دا چکای وتړي، بیا دی دوې درې شپې یا څلور شپې خوراک نه کړي، خوراک نه کړي، چشک نه کړي، هلک راځي وهي یو څو ورځې غونی ترې ونیولی وي. نو چې کله غونی ترې ونیولی وي خوراک چشک نه کړي دی لوامه سي. دا نفس چی شي دا چکای بیا دورې سي چې درې ورځې یا څلور ورځې یا څو ورځې خو دی اخري په خوراک شروع سي، یعنې واښه وخوري، اوبو ته خوله واروړي، بل شي ته خوله واروړي، لږ دی له کاله سره او له خوراک سره او له اوبو سره ولاد سي. او چې کله بیا داسې وسي دا لږ ولاد هم سي بیا پر دی یو داسې مرحله راشي چې دی بیخي بیا له کوره باسي په زورو په لښتو دی وځي نه، د چا چې مال وي د هغو په ده کې تجربه سوي هغه په پواج به دا خبر. نو بیا یې په وره راوباسي دا چکای، خاوند یې سموي، خدای وال در وګرځي د شا پر لوري وګرځي له کوره نه وځي، خاوند یې بیا تر غاړه تړلی بوځني، خو خاوند کور ته رارسي غواړي یو ځل یې مرګ دا چې شی دا چکای تر ده مخکې رارسېدلی پر بلې نو دی بیا د ځان کامیابي په داس دننه کور کې بولي. اوس موږ داسې سي موږ داسې نفس که دغه دی نو بیا د خدای به حکم ته او د نبي سنت پښې نشتم کولی، بیا خو به په وژاړو وو، بیا خو د خدای تر برونه توبه نعوذ بالله. او که چېرې دا خوراک شی دی بیا موږ له پکار دی چې موږ دا خوی له رایسو پر ځان به یو میاس یو څه شپې تکلیف تار کړو، د اول بیا درې ورځې وکړئ بیا اسانه سي، بیا سړی عادت سي. نو که چېرې لمونځ، روزه، زکات، حج وغیره چې څورې عبادات، معاملات، درواغ دی، غیبت دی، وعده خلافي د امانتو کې خیانت دی، دا خو یو څو ورځې پر سړي ته تکلیف ورکوي. خو چې کله ته پرېږدي بیا به ته سم په ولد سي، او چې کله بیا ته په ولد سي نو بیا به ته دا کامیابي بولي چې زه رښتیا وایم، بیا به ته دا کامیابي بولي چې زه د چا خیرخوا یم، خیرخواهي وغواړم، بیا به دا کامیابي بولي چې زه چاته رهنمایي وکړم، د اهدنا صراط المستقیم ولیاته او د جنت پر لارې برابر کړم. نو ته به بیا خیرخواهي دا بولي، نه دا مفاد پرستي، خودغرضي، په شنه ډوکۍ پسې منډه وهل، نو دا به ته بیا کامیابي نه بولي، نو بیا به ستا نفس مطمئنه سي. دغه نمونه الله تعالی بیا دغه نفس چې کوم د قرآن په کلي باندې دی د سنت په دایره کې ځان را ایسار کړی وي نو بیا دی تر دا نه وځي او د ځان خیر په دا کې بولي او په دا کې نه بولي، په رښتیاوو کې بولي، په درواغو کې نه بولي، په منافقت کې خپل شی بولي، خړه بولي، خپل ناکامي ګڼي، او په متقین کې دی ځان کامیاب بولي، په مؤمنتوب کې دی ځان کامیاب بولي، په کفر کې دی ځان ناکام بولي، په رښتیاوو کې دی ځان کامیاب بولي، په درواغو کې دی ځان ناکام بولي، په خودغرضي کې دی ځان ناکام بولي، او په خیرخواهي کې دی ځان کامیاب بولي. نو بیا به د ده خوی ګډ بدل سي. نو نن سبا دا معاشره او دا موږ ګډ خلک له ملای راواخله تر امې پورې او تبلیغان دي که هم څوک دي کوم مسلمان دی زموږ سام نه یو، موږ د به مخکې د برخې یو او په موږ کې منافقت دی، زموږ په شاید که په دا نفس کې یو یا په دا نفس کې څوک به درته را رسېدلي نو الله تعالی دا وکړي چې موږ تاسې نفس مطمئنه له
په ځان کې پیدا کو او د قرآن په دو خبرو عمل وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.